بسم الله الرحمن الرحیم. یو خبر پرون دا شی و چې احناف او خصوصا امام ابو حنیفه رحمه الله قیاس او رای خپل مقدم کوي په حدیث باندې. د دې جواب شی دویمه ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله احادیث نوز ده یا احادیث په تلیاد ډیر لږ او په حدیثو کې ډېر کمزوري او دلیل د دې دا دی چې په صحیح ستو کې د هغې نه روایت نشته، نه په بخاري کې شته، نه په مسلم کې شته، نه ابو داود کې شته، نه ترمذي کې شته. دا هماغه خبره ده چې کومه پرون ذکر شوې وه چې دغه زمانه کې بعضې حضرات علما هغوی هغه دا غول اکثر داسې احادیث اخذ او بیا د احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت بل ته ویل په خپله د بل نه اغوښتل او بیا شاګردانو ته رسول، او بعضې داسې وو چې د هغوی کار استنباط او استخراج د احکام. دغه وجه ده چې په سیاستو کې لکه څنګه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله روایت نشته، دغسې د امام شافعي رحمه الله یو روایت نشته. د امام احمد ابن حنبل چې د امام بخاري رحمه الله استاذ دی او په صحیح بخاري کې امام بخاري رحمه الله د هغه نه صرف دوه روایت اغوښتي، هغه هم یو تعلیقا نقل شوی دی. د امام بخاري رحمه الله استاذ او په ټول صحیح کې د امام بخاری رحمه الله نه دوه روایت نقل کړي. د امام احمد ابن حنبل د استاد دی. امام مالک رحمه الله نه یو څو روایت نقل شوي. د دې وجه دا و یو چې یو د اخذ د حدیث او یو د روایت د حدیث. اخذ د حدیث خدا دې د بل نه احادیث اخیستل، دا د ټولو ائمو دا کړي او ګډ شيوخ دي د ایتات او تاسو ته اوس یو څو مخې ته رام شي. اخذ د احادیث کړي او روایت د حدیث دی بیا دا مشغله نه وګرځولي. د دې وجه دا و چې دغه وخت کې محدثین ډیر زیات او دا په هر ځای کې و چې احادیث به روایت کول او لوی لوی حلقې وي د درس د شيوخ. دې حضرات خپل کار دغه ګرځولی چې د دې احادیثو نه چې کوم مسائل مستنبط کېږي یا خلکو ته وړاندې کړي. دویمه دا چې د سیاستو چې کوم جمع کوونکي دي ائمه حضرات، امام بخاري رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، امام ترمذي رحمه الله، د هغوی دا خیال چې کوم شيوخ داسې دي چې د هغوی حلقې نشته دی د درس او یا هغوی مجتهدین نه دي، نو د هغوی نه احادیث جمع کو په کتابونو کې، او چې کوم مجتهدین دي په خپل ائمه دي د هغوی شاګردان ډیر زیات دي په لکونو، نو د دوی احادیث به ضایع کېږي نه، د دوی شاګردان به محفوظ وساتي. د هغوی نه اخذ دومره نه کول په کتابونو کې لکه څنګه چې د نور نه کول. د امام ابو حنیفه رحمه الله په احادیثو کې د دې د احادیث سره تعلق او کنو د دې لپاره لومبه تاسو د کوفی حالات وګورئ چې د امام صاحب د پیدایش په وخت کې کوفه څنګه زیو په کوم ځای کې چې امام ابو حنیفه رحمه الله پیدا شوی دی او علمی حیثیت د کوفی سو. امام صاحب په اتیایم کال د هجرت باندې په کوفه کې پیدا شوی فی 80 من الهجرة النبویه. دغه وخت کې په کوفه کې صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین دي. دا ښار لومبه حضرت عمر رضی الله عنه آباد کړ او دلته بیا وروستو د مسلمانانو عسکري چونړی فوج هغه دلته و. امام حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین لومبه چې کله کوفه آباد کا نو لومبه صحابي د خلکو د تعلیم لپاره او د خودنې لپاره چې راستولې دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کوفی ته. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د افقه الصحابه وي
او په خپل حضرت عمر رضی الله عنه د کوفی خلکو ته دا خبرو ویل کلوته اثرتکم علی نفسی بعبد الله ابن مسعود، زه تاسو ته په خپل لاس باندې تاسو ته می ترجیح درکړه چې عبد الله ابن مسعود می تاسو ته درواستول. دا الفاظ ډیر لږ دي خو ډیر جامع دي او معنا خیز دي. مطلب دا دی چې د دې سړي ماته سخت ضرورت دی دلته په مدینه منوره کې چې دی وي، او سره د دې ضرورت ما دې تاسو ته درواستولو ځکه چې دغه ځای ته ضرورت دی. نو مسلم دی پکې نوي مسلمانان دي، خلک اسلام کې داخلي، نو د دې وجه نه ما تاسو ته عبد الله ابن مسعود راواستو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کله کوفی ته رالو نو په کوفه کې درس شروع کو، شاګردان شول ډیر زیات. بعضی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د شاګردانو تعداد 4 ذکر کړي، 74 4 او بعضی وایي چې نه 4 نه. علامہ زاهد الکوثری رحمه الله نسب الرایا دا غي په مقدمه کې تعداد د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د تربیت بلاندې چې څومره خلق په کوفه کې عالمان جوړ شي 4 ذکر کړی، 4000 4 کسان دا په کوفه کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه علوم حاصل کړیو او داغه د تربیت بلاندې. دغه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه صرف نو په کوفه کې بیا دای پسې بیا نور صحابه کرام راغلل. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه، حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، ابو موسی اشعری رضی الله عنه، عمار ابن یاسر رضی الله عنه، عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه او عبد الله ابن حارث ابن جزا رضی الله عنه. دا صحابه کرام پاغه کې بیا فقهای صحابه دي. دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دای پسیرال. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا د دې صحیحیت په صحابه کې د فقه. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه چې جلیل القدر صحابي دی غفرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان په ناسته ولاړه په اخلاقو کې او په خودنه کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په شان بل څوک نه دی لیدلی. ما رأيت اشبه برسول الله صلی الله علیه وسلم هدیا ودلا وسمتا من ابن ام عبد. ما د عبد الله ابن مسعود په شان بل څوک نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان په خودنه کې په اخلاقو کې په ناسته ولاړه. دا حذیفه ابن یمان رضی الله عنه. دا صحابه کرام بیا راغله. حضرت عمر رضی الله عنه د مبارک فرمایي د علمیت کنیف ملیا علما، دا یو غټه حصہ و کنیف ویل کېږي یو سنډې د ځمکې ته ملیا علما چې د علم نه ډکه ده. یو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه او دا صحابه کرام وسره راغلل. ان تر دې چې کوم صحابه په کوفه کې بیا غي مشت شوي دي او رهایش اختیار کړي دا غي تعداد 1500 دی. 1500 صحابه دا کوفی ته راغلي او په کوفه کې بیا دی استوګ نه اختیار کړی دا رهایش اختیار کړي د دلته پاتې شوي. هغه صحابه چې غیبت لدراتل تجارت په سلسله کې او رابل پس کار پس بیا بلال یو سور زیبو هغه ډیر زیات دی. او چې کوم صحابه کرام په کوفه کې پاتې شوي دا غي تعداد 1500 دی صرف کوفه کې. حضرت علی رضی الله عنه چې بیا په خپل خلافت کې کوفه تراله او کوفه دارالخلافه جوړه، نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته نخلینا راتلو سره د الفاظ وتل دعائیه رحم الله ابن ام عبد قد ملع هذه القريه علما. الله پاک دې په دغه کسبانه عبد الله ابن مسعود باندې دا ابن ام عبد کنیتها فدې الله جل شانه رحمتونه نازل کی. قد ملع هذه القريه علما، دغه علاقه او دغه خالد علم نه ډک کړي. دا بیا دا مخکې کسان پکې نو مسلمو تازه په اسلام کې را دن نشي او حضرت علی رضی الله عنه چې بیا راتلو نو دغه په زمانه کې بیا د کوفی دا حالت
چې احادیث او حضرت علی رضی الله عنه صحابو کې هغه صحابي دی چې فقهي مسائل یو د سره ډیر زیات احکام او مسلو باندې پوي او یو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مسروق ابن اجدع مشهور تابعی دی هغه فرمایي درت في الصحابه فوجدت علمهم ينتهي الى 6 ثم نظرت فوجدت ينتهي علمهم الى 2 علي وعبد الله ما صحابو کې نظر وګرځولو د ټولو صحابو علوم د شپږو کسانو باندې منتهي دي بیا پاغې کې په دوو کسانو باندې د شپږو علوم هغه د څوک دي یو علي دی او یو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه ځای کې چې کله بیا دا حیثیت وي د یو خار تاسو په کتابونو کې مخکې راځي بعضې مسائل او څه تیر شوي وي د فقه په کتابونو کې چې بعضې مسایلو کې د ائمه اختلاف راشي نو بعضې خلک دا وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د کوفې دی او امام شافعي رحمه الله د مکې معظمې دی په مکه معظمه کې او آخر لومبۍ په مصر کې بیا د دې دواړو چې کوم دی نو په کار دا ده چې د حجاز کې چې کوم کس پاتې کېږي هغه د دې مسلونو زیات واقف وي کوم ائمه چې په دې ځای کې پاتې کېږي او هغه کس چې په کوفه کې دی نو هغه ته علم وشو هغه زیات پوه او دی نه د هغې جواب همدغه دی چې د حرمینو شریفینو هغه علوم بیا په وروسته کې منتقل شي دغې ته عراق ته کوفې ته او بصرې ته دې ځای ته صحابه کرام بیا ډېر زیات تللي دي دغه ځای کې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه پیدا شوی او چې د یو ښار دا حالت وي چې په هغې کې د حدیثو دا چرچه وي په هر کور کې په هره محله کې به شیو او د حدیثو آواز به راتلو امام ابو حنیفه رحمه الله دلته کې پیدا کېږي او هغه بیا امام او مجتهد جوړیږي او د حدیثو نه دی هغه واقف ني دا عجیبه خبره ده امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه علاقه کې تربیت شوی دی د دغه شیوعو سره لومبۍ خبره خو دا ده چې امام صاحب د هغی اجتهاد او مجتهد کېدل دا مسلم دي د علماو په نزدې محدثین غټ غټ محدثین د هغې د اجتهاد قایل او کوم یو سړی چې په درجه د اجتهاد باندې وي د هغه لپاره لومبۍ شرط دا دی چې په احادیثو باندې عبور حاصل وي که چېرې احادیث یې نه وي زده دی بیا مجتهد څنګه جوړېږي او دا قول د چا دی د امام صاحب د اجتهاد په باره کې د ټولو خلکو دی خو په دې کې د سر سره یو څو کسان تاسو وګورئ مکی ابن ابراهیم رحمه الله دا یو غټ محدث دی د امام بخاري رحمه الله استاذ امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې اکثر ثلاثیات د مکی ابن ابراهیم نه نقل کوي چې په درې واسطو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسي هغه حدیث دا مکی ابن ابراهیم رحمه الله د امام صاحب شاګردم دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې فرمایي ما رأیت اعلم منه ما د دنه زیات عالم غټ عالم څوک نه دی لیدلی هغه زمانه کې به عالم دا د محدث لپاره وي لکه څنګه چې علما وایي تاسو ته په مسله د فقه کې راځي چې اقرا دا به عالم ته وي عالم دا به محدث ته وي ځکه چې د علومو چرچا هغه زمانه کې زیات شهرت د علوم حدیثو د حدیث چې کوم علوم دي د دیو نو د دې مطلب دا دی چې په حدیثو کې زیات ماهر ما د امام ابو حنیفه رحمه الله نه څوک نه لیدلي دا مکی ابن ابراهیم رحمه الله وایي علامه ذهبي رحمه الله تذکرة الحفاظ کې دا قول نقل کړی دی ښه یو ځلې دغه مکی ابن ابراهیم اسماعیل ابن بشر یو عالم دی د مکی ابن ابراهیم شاګرد دی هغه وایي چې مکی ابن ابراهیم خپله درسه د حلقه د درس وه او په هغې کې ناست احادیث بیانول دا یو په احادیثو کې حدثنا ابو حنیفه رحمه الله تعالی چې ما ته دا حدیث ابو حنیفه بیان کړی دی فصاح رجل غریب فقال حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عن ابي حنیفه یو سړی پاسېدو هغه وایي چې موږ ته د ابن جریج حدیث بیانوه او ابو حنیفه پرېږده د هغه حدیث راته مه بیانوه مکی ابن ابراهیم رحمه الله ورته وایي
غصه شو وتوي حرمت عليك ان تكتب عني انا لا نحدث السفهاء حرمت عليك ان تكتب عني قم عن مجلسي. مونږ ستا په شان صفاهو ته حدیث نه بیانو او ما در باندې حرام کړی زمانه حدیث ملیکا زمانه مجلس نه پاسه. بیا خلکو هغه د مجلس نه پاس ور نو به دا غي نه پس احادیث در شروع وته وستا په شان کسته ز احادیث بیانو. دا مکین ابراهیم دا د امام بخاری رحمه الله استاد دی. دویم غټ محدث یزید ابن هارون رحمه الله. یزید ابن هارون فرمایي د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک ما رأيت بالكوفة أعلم ولا أورع ولا أفقه من أبي حنیفه. ما په کوفه کې د ابو حنیفه رحمه الله نه زیات متقی پرهیزګار او زیات عالم او زیات افقه بل څوک نه دي. سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه فرمایي سفیان ابن عیینه چې غټ محدث دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې په کوفه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه زیات غوره افضل او زیات اورع او زیات عالم بل څوک نو. دا غټ غټ ائمه د حدیثو د دې د قول د امام سے مبارک د دین علاوه نور غټ شيوخ دي د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک دا غي اقوال چې د یو کس اجتهاد او داغه عالمیت او داغه افقهیت د خلکو په نظر کې دومره مسلم وي نو بیا هغه د حدیث سره شغل نیوي او خلک داغه مبارک کې اصله خبرې جوړي لکه دین شي. د امام ابو حنیفه رحمه الله تابعیت داغه مبارک چې آیا امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل باندې صحابه کرام لیدلی وو کنه. د امام صاحب زمانه په دې ټولو باندې مقدم نه مخ کړه. په 13 کال د هجرت کې امام صاحب پیدا شوی او تر 100 کالو پورې صحابه کرام دلته. یو خدای امام صاحب د صحابه رؤیت ته ولیدل زیارت ته چې صحابه کرام لیدلی وو کنه. او دویم سما د چې آیا د صحابو نه سما د امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت تا وکنه. رؤیت خو یقینا د ټولو په نږدې باندې ثابت چې امام ابو حنیفه رحمه الله صحابه کرام لیدلی. دا عبد الله ابن حارث ابن جزا عبد الله ابن ابي اوفا او نور صحابه کرام په کوفه کې وو. دغه وخت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د پیدایش نه پس رؤیت شوه. ډیرو ائمه د ډیرو حضرات صحابهونو د امام صاحب سمام ثابت کړی. علامه سیوطی رحمه الله تبییض الصحیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه هغه کې د ډیرو صحابهونو سما ثابت کړی. اگر که په هغه روایتونو بعضی کلام کړی دی چې دا ضعیف سندونه دي خو مطلق رؤیت دا یقینا ثابت دی. او یو قول دا ذکر کړی دی چې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د حضرت انس رضی الله عنه نه دا قول نقل کړی دی انه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم. دا حضرت انس رضی الله عنه او واسطه دا قول امام صاحب نقل شوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک طلب العلم فریضه علی کل مسلم. سیوطی رحمه الله وی چې دا د صحیح په درجه کې دا روایت دینه معلومیږي چې سمایم ثابت او کني سمای نه وي نو رؤیت دا خو یقینا ثابت دی. تابعیت د امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلم دی. د امام صاحب چې څومره استادان دي او څومره شيوخ دي نو هغه د دریو قسمه بهر نه دي. د چا لپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیر لفظ استعمال کړی یا هغه صحابه دي یا تابعین دي او یا تبع تابعین دي. د امام صاحب نه پس چې څومره تالیفات یا ائمه دي ائمه اربعو کې او څومره د حدیثو کتابونه دي 70 دي مصنفین د یو کس شيوخ داسې نه لکه څنګه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله دي چې هغه درې قسمه وي یا صحابه وي او یا تابعین وي یا تبع تابعین. یو څو شيوخ د امام ابو حنیفه رحمه الله یو استاد د امام صاحب چې امام صاحب تنه احادیث غشتي عامر ابن شراحیل الشعبی رحمه الله د 500 صحابه کرامو نه دا حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غشتي
عامر ابن شراحیل الشعبی رحمه الله 500 صحابه کرامو نه د روایات نقل کړي دي او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. د قابلیت او ذهانت داو چې د په خپل باندې وای زما د اشعار سره تعلق نشته او کزا اشعار ویل شروع کوم نو فل بدی هغه جوړول شم او دی وی چې ما احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکلو ته ضرورت نه دی پېښ شوی. حافظه دومره قوي وه چې کوم احادیث به اورېدل نو هغه به ضبط کېدل یادېدل او بیا به شاګردانو ته وی. دا عامر ابن شراحیل دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. دویم استاد د امام ابو حنیفه رحمه الله حماد ابن سلیمان. دا استاد د امام صاحب چې څه فاصله کې کورو امام ابو حنیفه رحمه الله به هغه طرف ته نخ پې کولې چې دې طرف ته زما د استاد کور دی. حماد ابن سلیمان. امام ابو حنیفه رحمه الله فقه مسائل او اقوال هم د دنه اغشتي او احادیث هم د دغه باره کې راځي چې د کوفې څومره علوم چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه خپاره شوي هغه ټول دغه حماد ابن سلیمان اغشتي. دریم استاد د امام ابو حنیفه رحمه الله ابو اسحاق السبیعی. ابو اسحاق السبیعی 38 صحابه کرامو نه د روایات او احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغشتي. اتدیر صحابونه او دغه په باره کې مرادي چې د علی رضی الله عنه او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه علوم هغه د تر رسیدلی او دا د امام صاحب استاد دی. ابراهیم نخی رحمه الله دا د امام صاحب استاد دی. سلیمان اعمش شیبان دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استادان دي او شيوخ دي. هغه شيوخ چې غوښنه اساس احادیث غشتي خو ډیر زیات دي. تاسو ته مخکې تعداد تیر شو چې باقاعده د چا سره سبق ویل دي او ناس ته شوي د نو هغه د استادان دي نورم دي. امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردان عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا د امام صاحب شاګرد دی او چې کله دین طرف ته مخ شو نو لومبه شاګردي د امام صاحب اختیار کړی او بیا د نورو ائمه څخه تلو. عبد الله ابن مبارک رحمه الله محدث هم دی فقيه هم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک وی لولا اعانني الله بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس. لولا اعانني الله بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس. کچری الله جل شانه زما سره یانت د ابو حنیفه او د سفیان په وجه نه وکړي نو بیا بزم د نور خلکو په شان چې څنګه عام خلک ته داسې بزم الله پاک په مالو فضل چې دای څخه راوستم او د دین می علوم زده کړ او بیا دې درجه در ورسول. یحیی ابن سعید القطان چې د اصول حدیث او د حدیث غټ امام دی دا د امام ابو حنیفه شاګرد دی. دی وی چې والله جاءنا ابا حنیفه وسمعنا منه فكنت اذا نظرت اليه عرفت في وجهه انه يتقي الله عز وجل. دا ابو حنیفه رحمه الله په مجلس کې زناستم دا په درس کې او داغه نه مې احادیث اوریدلي احادیث مې ته اوریدلي او چې کله ما داغه مخ ته کتل نو ما به وی چې د الله نه ډیر یریږي. د دین علاوه نور ګڼ حضرات دي. یو واقعا کتابونو نقل کړی ده
سلیمان اعمش رحمه الله چې د امام صاحب په کشرانو استادانو کې دی. امام ابو حنیفه رحمه الله او د یو مجلس کې ناست. امام صاحب نه چانه د یو مسلې تپوسو د دې مسلې حل څه دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وتوی چې دا سلیمان اعمش رحمه الله وتوی من اين اخذت هذا؟ دا مسله د کوم ځای نه راوېسته او دا چرته ناغشتي دلیل څه دی؟ احادیث راته بیان ک نص راته بیان ک. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای انت حدثتنا عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانت حدثتنا عن ابي اياس عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانت حدثتنا عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأنت حدثتنا عن أبي مجلس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأنت حدثتنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. تا ما ته ټول روایت ویلي فلان کی د فلان کی په واسطه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه، د ابو مسعود انصاری رضی الله عنه، د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، د حذیفه ابن یمان رضی الله عنه، د حضرت جابر رضی الله عنه په واسطه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث په هغه مسله کې وته بیان. سلیمان اعمش رحمه الله تعالی حدیث بیان کړی. الله جل شانه د استخراج او استنباط ملکه ور کړیو امام ابو حنیفه رحمه الله. هغه حیران پاتې شو او سلیمان اعمش د الفاظ دي حسبک بس دا کافی ده. ما حدثتك في 100 يوم حدثتني في ساعة واحدة. ما چې تاسو سلو ورځو کې کوم حدیث بیان کړی تار ته په لږ ساعت کې بیان کړ. ويا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بكلا الطرفين. دا الفاظ دي سليمان اعمش. يا معشر الفقهاء اے د فقهاء ټولګي انتم الاطباء ونحن الصيادلة، تاسو طبيبان او حکیمانی او زمون مثال له پنساریانو دی. پنساری پیژنې د بوټي د دوايانو بوټي چې خرڅي دوايان سیدلی صیادله. مونږه بوټي راوندو د ځنګل نه او تاسو دا غینه نسخې جوړوي او به خلکو ته چې چا څنګه بیماری وي دغه د علاج او تشخیص مطابق هغه نسخې ورکوي. احادیث اخذ او دا غیر روایت بیانول د دې تشبیه ورکړه د بوټو سره د دارو سره او بیا غي وځي کول او ترکیب او بیا تشخیص او علاج د طبابت سره تشبیه ورکړه. طبابت تشبیه دې سره ورکړه او بیا دا فرمایل په اخر کې چې تا دا دواړه سنډې غشتي یعنی حدیث دې جمع کړی دي او الله جل شانه دا په دې کړی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله احادیث سره تعلق او نه صرف دا چې شغل وسه بلکې دا هغه زمانه په محدثینو کې اعلی درجه و. سیاستو کې کداغي احادیث نیو نقل شوی په کتابونو کې نه، نو دا غي مطلب دا نه چې هغه احادیث دنو دا غي وجه ما غره چې کوم مخکې بیان شو چې دا غي تعلق د استنباط سره شپه ورس شورا او کسانو ائمه د زمانه ټول مجتهدین امام ابو یوسف رحمه الله، امام ظفر رحمه الله، امام محمد رحمه الله او نور ګړه ائمه هغه په مجلس کې ناست او دای به یو مسلې د یو دا غي سره چې څومره شکونه په ټولو باندې به نظر شول دا غي حل به رښتو په حدیثو کې. غلار دوشي و یو دی په لتلی و بل شاخه دی په لو هغه یو لار به سړیت لو بل باندې امام صاحب کور دراتلو. امام صاحب ته ودرې وته وی دلته ته ولاړم او خپل زړه سپک چې سوي نو هغه وایا چې بزړه باندې بڑا سپاتې نشي. هغه سړی و شرمېده صح
یو واقع لیکلی د په مناقب د امام صاحب. د امام صاحب په مناقب باندې ډیر کتابونه لیکلي او شوافیو او حنابلو نور مسالک والا لیکلي. یو واقع لیکلی دی چې یو ځل امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې به ولاړو الله جل شانه ته په مزبانه او درځي درس او تدریس او دغه استنباط د احکام خوب ډیر کم. قیلولې په وخت کې به د غرمې خوب کولو لږ سات کور یو په دویم چت کې. یو ځل د چلاونو بار ور کولاو کې وسړې ته وی خیر دی هغه ته یو مسلې ته پوس مې نه کولو دی ته وی چې وایا مسله مې راشوه چې تا ته مې دروازه وټکوله تر کوزیدې نو زما یې راشوه. امام صاحب ته وی زه یاد یې کنو بیا راشه وی ښه سړی روان شو. امام صاحب بیا راله کور ته چې څنګه پریوتو اړه خلانو لګوله چې بیا ډز ور وټکېدو که مونږ وې نو بیا خو مو څوک استول نو ور به مو بند کړو بیا مو ته څومره سپک ویلي. بیا راکوش امام صاحب او ټوله ورځ سبق یې ویلو د شپې چې کوم دی نو د شپې مې شپه ویښه وه اکثر راله ورته بیا ورلل خو هماغه سړی ورته وایي خیر دی ته وایي چې هماغه مسلې پسې راغلی مسلې تپوس ده نه کو وایي وایه وایي ته چې د سړو ته راکوزېدې نو رانه یېره شوه. امام صاحب ورته وایي چې زه ښه ده یاده یې که بیا راشه. بیا لاړل واپس دواړه. امام صاحب چې رالو پرېوت بیا ډز ور یې وټکول بیا راکوز شو. چې کله رالو ویې کتل هماغه سړی دی. ورته وایي وایه هغه ورته وایي چې تپوس مې دا کولو چې سړی قضای حاجت وکړي نو هغه تراخی که خواږی. امام ابو حنیفه رحمه الله نه خندا نه غصه نه سپک چې دا تپوس دی چې دی کې ورته وایي چې تازه نه خواږی او چې وخت تیر شي نو بیا خوږوالی ختم شي. هغه سړي په سترګې راوویستې غصه شو. ورته وایي دا دی د کوم ځای نه دا خبره جوړه. امام صاحب ورته وایي چې تازه نه مچان پې کېني او په کوم څیز چې مچان کېني نو په هغې کې خوږوالی او چې وچ شي بیا پې مچان نه کېني. هغه سړی زر رالو د امام صاحب لاس یې واغېښتل او ښکلې په سترګو کې اوښکې راغلې. ورته وایي چې ما معاف کړه. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې ما تا خو زما په باره کې څه جرم خو دې نه دی کړی. ورته وایي چې نه ما تا ته بې ځایه تکلیف در کړو ډېر او زما د فلانکي سره د هغه سره جګړه وه په دې خبره چې دغه وخت کې زیات صبر او حلم او تحمل په چا کې دی. هغه راته حضرت سفیان رات کړو دا ما ورته سفیان یادولو هغه ته یاد کړی. ما ازمیخ دپاره زه راغلی ما یې چې ستا امتحان واخلم زه وګورم چې واقعتا دغسې دا و که نه. خو ما ومنله چې الله جل شانه تا ته قوت برداشت درکړی دی. د علماو لپاره دا ډېر زیات ضروري وي. نن سبا چې مونږ د چا سره معمولي فروعي اختلاف په یو مسله کې نو بیا تحقیر او توهین او کنځلې او مشرانو پسې بدره زه ستا د فلانکي داسې ستا د فلانکي داسې او تحقیر او توهین دا حرام دي. یا الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بزاعة فقيل يا رسول الله إنه تلقى فيها الجيف والمهايس فقال إن الماء لا ينجس. نن دا یو بل خبره ده هغه دا چې احناف او امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه چې څومره په مسلک باندې دي د دې مستدلات ضعیف روایت کمزوري. د دې په مقابله کې نور د صحاح او د اصح روایتونو استدلال کوي او د دې روایت ضعیف او کمزوري روایت او بعض د فقه کتابونو خصوصا په هغه کې جزئیات شته او د مستدلات یې پته نه لګي وي.
نو دا یو اشکال اعتراض دی ښه چې د ضعیف روایاتو نه دا خلک استدلال کوي. د هغې جواب یو خدا دی چې تاسو ته په خپله په ترمذي کې انشاءالله او دلته په طحاوي کې هم دا راشي بحث، او بیا په احادیثو باندې بحث کول په اعتبار د صحت او د ضعف سره په ترمذي کې په خپله امام ترمذي رحمه الله هم کړی دی. نو فردن به تاسو ته روایات مخې ته راځي او په هغې باندې خپله کلام هم شوی دی. په هره مسله کې دغه بحث شوی په احادیثو باندې. دویمه ده امام عبدالوهاب شعرانی رحمه الله پل کتاب کې راوړي المیزان الکبرى چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه به ړومبې د مسلې لپاره استدلال کول د قرآن کریم، که قرآن پاک کې بنو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث. صحاح روایات او که صحیح روایت کې به مثلا نو نبی حسن، او که په حسانو کې به نو نبی هغه ضعاف چې د هغې مجموعه په درجه د حسن کې د مستدلات دي. دا امام عبدالوهاب شعرانی رحمه الله وي. او کوم سړی چې په یو فن باندې پوهېږي نو وینا د هغه معتبر وي. زما استانه هغه دا وایي د امام صاحب په باره کې. د امام صاحب خپل قول هم دغه دی. دویم دا چې د تضعیف او د تصحیح دا حدیث صحیح دی دا ضعیف دی، د دې څه اصول او ضوابط دي. دا څه نه ده چې یو سړی راپاسي او هغه وایي دا روایت ضعیف دی دا صحیح دی، خپل یو دلیل وړاندې کړي هغه وایي صحیح، نو هغه به صحیح وي د ټولې دنیا په وړاندې، او دی یو روایت ته ضعیف وایي نو هغه به ضعیف وي. د هغې اصول دي ائمهو دا منضبط کړي دي، او په دې باندې د تضعیف او توثیق په بحثونو کې او جرح او تعدیل کې مفصل تفصیلات او کتابونه لیکل شوي، تصحیح او تضعیف د روایاتو باندې. خو یو څو خبرې تاسو ته وړاندې کوم دا ذهن کې کینوئ. لومبۍ خبره خلک دا کوي، د بعضې خلکو په ګمان کې دا ده چې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د صحاح او روایاتو حصر کړی دی په خپلو کتابونو کې. امام بخاری رحمه الله صحیح روایات جمع کړي دي په کتاب کې صحیح بخاری کې، او امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې صحاح روایات ټول جمع کړي. او د دې خلکو دا ګمان دی چې د دې دوو کتابونو نه خارج چې کوم نه څومره روایات دي ټول کمزوري. ځکه چې ته یو مسله بیان کړو دی وایي دا حدیث په کوم ځای کې دی بخاری کې شته چې بخاری کې نه وي نو به نه مني، دا په مسلم کې شته چې په مسلم کې نه وي نو به نه مني. حالانکه دا خبره غلطه ده چې امام بخاری رحمه الله محصور کړي دي صحاح په خپل صحیح کې. ډېر حدیث صحاح روایات د امام بخاری رحمه الله نه پاتې شوي دي. په خپل امام بخاری رحمه الله وایي چې ما ټول صحیح روایتونه یعنی چې کوم صحیح روایتونه هغه ته رسېدلي د هغې په باره کې هغه وایي چې څومره صحاح روایات دي هغه ټول ما په دې کتاب کې نه دي راوستي، د هغې یو غټه حصه ما نه بهر پاتې شوي. دا هغه حدیثو په باره کې وایي چې کوم امام بخاری رحمه الله ته معلوم و. بیا چې کوم حدیث امت کې نور محدثین او علما او هغې ته وو امام بخاری رحمه الله سره نور راغلي او په خپله د دې هغه روایات خارج پاتې شوي دي نو هغه د صحاح نه ووته. نو دا خبره ټیک نه ده چې هر یو حدیث چې هغه په صحیح بخاری کې نه وي یا صحیح مسلم کې نه وي نو دا ضعیف دی او کمزوری دی او قابل استدلال نه دی. دا ټیک نه ده. ډېر روایات یو غټه ذخیره چې هغه د بخاری او د مسلم نه بهر ده او هغه صحاح دي. دویمه دا خبره چې کوم یو حدیث په صحیح بخاری کې صحیح مسلم کې نه وي نو هغه په اعتبار د سند سره او په اعتبار د صحت سره دا کمزوری دی، کم دی د هغه حدیث نه چې کوم په صحیح بخاری کې دی. دا هم ټیک نه ده. بلکې کله داسې وي
چې د صحیح بخاری نه علاوه په بل یو کتاب کې یو حدیث وي او هغه په اعتبار د سند سره قوي وي او مضبوط وي په صحت کې په نسبت دا هغه حدیث چې کوم صحیح بخاری کې دی. علامہ عبدالرشید نعمانی رحمه الله اوسنی عالم دی په کراچۍ کې او ابن ماجه په ابتدا کې مقدمه لیکلې د ما تمس الیه الحاجه لمن یطال ابن ماجه. پاره کې هغه یو څو هغه احادیث د ابن ماجه هغه روایت راوړل کړي چې هغه په صحت کې د امام بخاری رحمه الله د احادیثونو د هغه درجه اعلی ده او ډیر اوچت دي په اعتبار د سند سره او د ابن ماجه روایت او ټول محدثین دغه مبارک دا وایي صرف هغه نه. نو دین معلومیږي چې دا خبره درسته نه ده بلکې یو سړی د یو روایت نه استدلال کوي او په صحیح بخاری کې هغه نشته دی هغه روایت صحیح. دویمه دا یو خبر دا شو. دویمه خبره دا ده چې د تضعیف او د تصحیح د روایاتو دا فن او دا کار د هر چا نه دی، دا لوی کار دی، دا څه معمولی وړو کې کار نه دی. دې لپاره لکه څنګه چې د اجتهاد لپاره د علوم شرط دغه سي د ائمه په نږدې باندې یو حدیث ته ضعیف ویل یا صحیح ویل د دې لپاره د علوم شرط او د دې لپاره شرایط دي او هغه په کتابونو کې درج دي. تر دې چې یو عالم د ابن صلاح هغه یو کتاب لیکلی په اصول حدیثو کې مقدمه ابن صلاح هغه وایي چې د 15 صدۍ نه وروسته یو کس ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د یو حدیث مبارک وایي چې دا ضعیف دی یا صحیح دی او مخکې په هغه حدیث باندې کلام چا نه وي کړی یا بل شان شوی یو دی خپل طرف نه وکړي. اگر که دا کول هغه ائمه ورد کړی دی چې نه د 15 صدۍ نه پسم یو کس چې هغه په دغه درجه کې وي هغه د یو حدیث مبارک د تضعیف او د تصحیح قول کولی شي. او په دې اوسنو تیر شو عالمانو کې د شان ورشا کشمیری رحم الله مبارک علما وایي چې الله جل شانه هغه ته د استعداد او صلاحیت ورکړو خدای د پاره خپل شرایط دي. دویم دا چې یو حدیث دی دا غي په باره کې مختلف اقوال دي، بعضی وایي چې دا صحیح دی بعضی وایي ضعیف دی. دا دوشوي دریمه خبره ده چې یو حدیث په باره کې اقوال مختلف دي، بعضی په هغه باندې حکم د ضعف لګولې بعضی د صحت. د دې بس کېږي دا غیر لپاره یو درې ضابطې دي ښه. یو دا چې یو کس قول کړی دی چې دا حدیث صحیح دی لیکن دغه کس د اصول حدیث د ائمه په نږدې باندې متساهل دی او بل کس قول کړی دا غي حدیث د ضعف او د ائمه په نږدې باندې هغه کس محتاط دی، هغه د احتیاط نه کار اخلي او د تساهل نه کار اخلي. نو د دې محتاط قول باخلو دغه متساهل نه. لکه حاکم رحمه الله هغه د یو حدیث مبارک وایي چې دا صحیح دی او یا ابن حبان رحمه الله علامه زاهبی رحمه الله دا غي حدیث مبارک وایي چې دا ضعیف دی. نو په دې دواړو کې حاکم متساهل له او زاهبی محتاط دی. نو ائمه د حدیث وایي چې د محتاط علامه زاهبی رحمه الله قول باخل. دویم دا چې یو کس پاغي وینا کې مثلا چې سو کوئی چې دا ضعیف دی کمزور دی او قابل استدلال نه دی هغه کس متشدد دی او دویم کس هغه دی چې هغه معتدل دی هغه کې اعتدال دی. لکه امام ابن جوزی رحمه الله د یو حدیث مبارک وایي چې دا ضعیف دی کمزور دی قابل استدلال نه دی او علامه زاهبی رحمه الله او حافظ ابن حجر رحمه الله دغه روایت مبارک وایي چې دا صحیح دی. د ابن جوزی رحمه الله قول بناخلو
او د زاهبی او د ابن حجر رحمهم الله دا غي قول باخذ ځکه چې دا دواړه معتدل دي په مقابله ده د دې لپاره ائمه هغه محدثین دا غي طبقات جوړ کړي چې په دې کې دا متشدد دی او د په زمانه کې دا معتدل دی دا متساهل دی او دا محتاط دی درېمه دا که چېرې په دې کې دواړه برابر دواړه په یو درجه کې دي محتاط او معتدل دي او د یو قول د صحت او د بل قول د ضعف دی اوس بس کو بیا په دې کې دلایل ته کپې شي چې د کوم یو کس دلایل قوي دي او مضبوط دي نو دا غي اعتبار دی که قائل د ضعف داغه دلایل قوي نه داغه قول باخلو او که قائل د صحت دلایل قوي نه داغه قول باغشته شي خدغه دلایل ته قتل او په دلایلو کې غور او فکر کول او د دې تحقیق کول د قوت د ضعف په اعتبار سره دا هغه شاکار دی چې څوک په دې فن کوي چې کوم یو سړی په بیا نه کوي هغه بس کوي بیا دلایلو کې غور او فکر کول او د دې تحقیق کول د قوت د ضعف په اعتبار سره دا هغه شاکار دی چې څوک په دې فن کوي چې کوم یو سړی په بیا نه کوي هغه بس کوي بیا هغه یو عالم پسې شي چې د پزړه کې کوم یو رااله چې دا قول زما په نږدې باندې ټیک دی دا قول لري والی نو دا درې مشو څلورم دا چې حدیث په باره کې د تضعیف او د تصحیح قول دا اجتهادي امر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د یو حدیث مبارک دا نه ویل چې دا صحیح دی دا ضعیف دی دا دی څومره اصطلاحګانی چې دي دا اجتهادي اصطلاح دي د اجتهاد سره تعلق لري مجتهد هغه دلایل ته ګوري او په یو حدیث باندې حکم د صحت لګي او بل مجتهد دلایل ته ګوري او په ماغه حدیث باندې حکم د ضعف لګي دا څه کې دي شي ځکه چې دا منصوص علیه امر نه دی دا مجتهد فيه دی د دې تعلق د اجتهاد سره دی دم اجتهاد کړی دی دم اجتهاد کړی دی دیو ته صحیح وي دیو ته ضعیف وي او د دې لپاره خپل اصول دي اصول د لاندې اجتهاد کړی نو دا څه کې دي چې یو حدیث ته یو مجتهد صحیح ویلی وي بل وته ضعیف وي او کله چې د یو حدیث نه مجتهد استدلال کوي د خپل مسلې لپاره نو دا استدلال دا غي مجتهد د حدیث نه دا نقل او دلیل چې د بنزی باندې دا روایت قابل استدلال کچره قابل استدلال نه په خپل مجتهد نو استدلال به دا غي نه کولو اگر که صراحتن دا قول نه دی منقول دویمه دا چې د یو مجتهد خلاف د بل مجتهد قول په دغه معاملې کې نه دی معتبر چې هغه ته صحیح ویلی دی وای چې نه دا ضعیف دی دا ومني او هغه ته ضعیف ویلی دی وای دا صحیح دی دا زما سره مني ځکه چې دا مجتهد دی دا قول اجتهاد دی او هغه مجتهد دی دا هغه اجتهاد او د یو مجتهد قول دا حجت نشي ګرځیدي الزام نشي لګولې په بل مجتهد باندې دا سلور شوي پنځمه دا چې دا صحت او ضعف د حدیث مبارک حکم لګول دا په اعتبار د سند سره د متن سره نه یاد ساتي د کوم یو حدیث مبارک چې دا معلومه شو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته نو غټول یو شان دي ضعیف او صحیح بیا ټول یو شان دا مونږ ته او راتلون کې زمانه کې چې څومره خلک دی غیر لپاره دا صحیح او ضعیف په اعتبار د سند سره رواتو ته ګوري پاغي باندې جرح او تعدیل کوي او دا غیر صفات او په وجه باندې پاغي باندې حکم لګي چې څومره زمانه وګدي دمر په سند کې روات زیاتی او چې څومره زمانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ته نزدیکیږي نه دمر په سند کې روات کمی کې دي شي چې مخکې امام په یو حدیث باندې د صحت حکم لګولیو دا غو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمنځ په سند کې روات کم او وسایت کم مثلا درې راویان او دو او پاغی کې یو صحابي دی او بل تابعی دی او بل تبع تابعی دی نو د دې په اړه کې تحقیق کول جرح او تعدیل لا آسان ده رست بیا روات نور زیاتیږي پاغی کې د دین رست یو کس دا سرالو چې هغه ضعیف دی
مخکې امام په دغه حدیث باندې حکم لګولی و د صحیح، او وروسته یو امام مجتهد راځي او هغه حکم لګوي په دغه روایت باندې د ضعیف. دا کیدی شي مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله چې په اتیم کال د هجرت کې پیدا شوی او په 150 کې وفات شوی، مخکې تیر شوی او صحابه موجود دي په دغه زمانه کې. داغه او د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترمنځ وسایت کم، او هغه په یو حدیث باندې د صحت حکم لګوي او تنه استدلال کوي. او امام بخاری رحمه الله چې ډیر رست راغلی د امام سیبنا، داغه ترمنځ بیا وسایت سیوا شوی دي روات، او یو راوی راځي ضعیف او هغه په باندې حکم د ضعف لګوي. نو په دې دواړو کې منافات نشته چې هغه استدلال کړي دي ته نه کوي. د په اعتبار د سند سره کوي او د څنګه سند داسې دی او هغه ته صحیح وي په اعتبار د سند سره، او هغه څنګه سند چې کوم نه هغه قوي او مضبوط دی. نو دا پنځمه چې متقدم امام چې مخکې تیر شوی دی داغه په نږدې باندې حدیث صحیح وي، او متأخر چې کوم رست راغلی دی داغه په نږدې باندې ضعیف وي. نو دا نه لازم چې د په نږدې ضعیف ته داغه په نږدې دماغ ضعیف او قابل استدلال نه وي، هغه استدلال کړي. بل خبره ده اس خبره ته وکړي دا بیا رست ده. شپږمه ده چې کله یو حدیث صحیح وي او محدثین په هغه باندې حکم لګوي چې دا صحیح دی، نو چې کله دا اصطلاح چانی ویل نوې طالب وي د اولاد ثانی هغه ته وی چې دا حدیث صحیح دی، دا مطلب دا وی چې دا غلط نه دی. چې د کوم یو حدیث مبارک محدثین حکم د صحت لګوي چې دا صحیح دی، دا مطلب نه دی چې هغه په نفس الامر کې او په حقیقت کې دغه سي یقینا صحیح وي او په هغه کې هیڅ احتمال د خطا او د غلط نه وي. دا ټیک نه ده. کې دې شي چې په هغه کې احتمال د خطا او د غلط وي. دا غي روات تکتل دي محدثینو هغه شان حکم په لګولې، احتمال د خطا پکې شته د محدثینو، او احتمال د غلط پکې شته. او کله کله مثلا دا سی چې دا صحیح روایت دی او د قران کریم چې کوم اصول لی کلیات دا غي سره سمې نه خوري، او د دې روایت نه اصح روایت نور دي دا غي سره دا روایت متضاد دي، او شروعات ته ګور ټول صحیح دي. نو بیا ائمه د حدیث وی لعلة قادحه فيه، د یو علت قادحه او خفیه د وجنه دا روایت پرې خدای شوی. نو دا لازم نه ده چې یو روایت اصولی او فنی اعتبار سره صحیح وي هغه په نفس الامر کې صحیح وي او بالکل د غلطۍ احتمال پکې نه وي، او د دې په مقابل کې یو روایت فنی اعتبار سره ضعیف ده نو هغه په نفس الامر کې غلط وي او قابل استدلال نه وي. کې دې چې هغه روایت حقیقت کې هغه قابل استدلال وي، ځکه چې دا هم اوریدلی د کذوب قد یصدق، یو سړی دروژن دی مسلسل په مخه دروغ وي غم کله کله رښتیا وي. یو مثلا راوی ضعیف ته کې دې چې هغه یو صحیح روایت نقل کړي، نه دا نه لازم چې دغه ضعیف راوی دی همیشه روایت ضعیف نقل کوي، په هغه احتمال د صحت شته. چې کله دا خبره وي ائمه اوس دغه ټیم کې ګوري په اعتبار د فنغه حدیث ته، که څو وختم د دې صحیح حدیث په مقابله کې پدې کې داسې علت موجود شو چې هغه سره تضاد او تعارض راځي، نو دا صحیح روایت بیا پرې دي. او کله دا ضعیف روایت مؤید بالدلائل الخارجیه، نور دلایل سره د دې تایید کیږي، نو بیا داخلي د دین استدلال کوي ائمه. دا سکی لکه مثال تاسو ته په ترمذی کې راشي، جامع ترمذی کې ان شاء الله امام ترمذی رحمه الله په علل کې وایي دا علل ان شاء الله وایو ترمذی ثانی سره علل صغرا، چې زما په دې ټول کتاب کې چې څومره احادیث ما راوړي دي هغه ټول معمول بهادي او مستدل بهادي ائمه استدلال کوي. سوا د دوه روایتونو چې هغه دوه روایت دا سری دوه احادیث چې هغه ائمه چا دا غنه استدلال نه وکړي، دا امام ترمذی رحمه الله وایي. یو روایت کوم دی؟ یو روایت دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې امام ترمذی رحمه الله په جمع بین الصلاتین کې ذکر کړي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینه من غیر خوف ولا مطر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپخین او مازیګر مز جمع کو او د ماخام او ماسختن مز جمع کو په مدینه منوره کې
بغیر د دشمن د یارینه او بغیر د باران، نه د دشمن یاره نه بارانو، او د دوه موزونه د ماسپخین او مازیګر جمع کړ او د ماښام او ماسخوتن جمع کړ. امام ترمذی رحمه الله وی چې په دې باندې د چا عمل نشته ظاهری حدیث باندې. په دې حدیث کې هیڅ عذر نه ذکر شوی چې وجه یې څه، بلکې صفا وینا د مدینه منوره کې حالت د سفر نو من غیر خوف يرنو ولا مطر عذر نو اسم نو. ظاهر د حدیث خدا وای چې د دواړو مزونه په یو وخت کې کړي ماسپخین او مازیګر، او په مدینه منوره کې په حالت د اقامت کې او بغیر د عذر نه، او په دې باندې د یو امام عمل نشته. چې څوک په یو وخت کې دوه مزونه جمع کوي دا بحث به تاسو تراشي ان شاء الله. هغه د اعذار سره د عذر د وجنه دلته کې څه عذر نشته. او احناف التبا تراشی چې هغه په جمع فعلی او جمع سوری باندې حمل کوي چې یو مز مؤخر شوی دی بل مقدم شوی دی، دا په خپل ځای کې راشي. او مقصد مې دا د امام ترمذی رحمه الله وی دا چانه دی غشته ظاهر. بل روایت دی د حضرت معاویه رضی الله عنه په ابواب الحدود کې. حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. چا چې شراب وسکل نو هغه په کوړو باندې وای، او چې کله په څلورم ځل باندې بیا اوس کینو به قتل کوي. امام ترمذی رحمه الله وی چې د قتل حکم د یو امام په نږدې نشته، په ظاهر حدیث باندې عمل نشته. نو دا د روایت داسې دي په اعتبار د سند سره په دې کې چا کلام نه دی کړی قابل استدلال دی. استدلال دی یو قسم نه معلومیږي چې نور دلایل خارجي داسې شته چې هغه د دې سره تعارض کوي، یا اصح روایات د دې په مقابله کې دي. ائمه دا روایات پرې خو دي. بل په ابواب النکاح کې امام ترمذی رحمه الله یو حدیث راوړی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه، صحیح روایت. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنکاح الاول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور مبارکه حضرت زینب رضی الله عنها دا واپس کا ابو العاص ابن الربيع ته شپږ کاله پس په نکاح اول سره. ابو العاص ابن الربيع دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوم او د پیغمبر علیه السلام مشر لور بیبي زینب رضی الله عنها په د باندې واده و، او د هغه ټیم کې مشرک. بیا وروسته دا حکم راغلی چې د مشرکانو سره نکاح نه ده جایز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دن را خلاصه کړه مدینه منورې ته راوسته، بیا وروسته د ته واپس کړی ده. دا خبره خو یقینا ده، خو آیا په نکاح اول سره واپس کړی ده او کنه تجدید د نکاح او تجدید د مہر پکې شوی ده؟ نه یو روایت په دې مسله کې دا ده. عبد الله ابن عباس سے فرمائیں چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه نکاح باندې شپږ کاله پس بیا خپل لور واپس کا ابو العاص ابن الربيع. دې روایت مبارک کې امام ترمذی رحمه الله وی هذا حدیث لا بأس فی اسناده. د دې په سند کې هیڅ څه نشته، لیکن عمل په دې باندې د ائمه نه دي. ولكن لا نعرف وجه الحديث. مونږ د حدیث په مطلب نه پوهیږو. امام ترمذی رحمه الله وی دا نه دی غشته ائمه تر کړی دی. نو د سند په باره کې وی چې هیڅ خبره پکې نشته، ټول روایت صحیح او حدیث قابل استدلال نه دی. د دې په مقابله کې امام ترمذی رحمه الله دې پسې بل روایت راوړی دی په همدغه باب کې عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بنکاح جدید و مہر جدید. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د غلور په نکاح جدید سره او په مہر جدید سره واپس. دا روایت د عمرو بن شعيب نه دی. امام ترمذی رحمه الله دې پسې وایي هذا حدیث فی اسناده مقال ولكن العمل على هذا الحديث. دا حدیث په سند کې مقال له متکلم فی روایت ته قابل استدلال نه دی، لیکن عمل دائمو په دې باندې دی. وهو قول مالک بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق. د ټولو ائمه نومونه ذکر کړي
امام مالک رحمه الله هم دا وایي او امام شافعی رحمه الله هم وایي، امام اوزاعی رحمه الله هم وایي، اسحاق ابن راهوی هم وایي، احمد ابن حنبل هم وایي او د امام ابو حنیفه رحمه الله هم دغه مسلک. دا نمونه ټول ذکر کړي، حالانکه دا روایت امام ترمذی رحمه الله په خپل وایي چې په سند کې مقال دی. دینه معلومه شوه چې کله یو روایت ضعیف وي هغه ائمه اخلي او دا غي نه استدلال کوي چې هغه د نور دلایل په وجه باندې مؤید شي، او کله یو روایت په اعتبار د سند سره صحیح دی او هغه متروک ته په هغه باندې عمل نکي. داسې روایت شته. هر یو صحیح روایت هغه د خامخا امام اخلي مجتهد، او هر یو ضعیف روایت هغه قابل الترک وي هغه د څوک نه اخلي. داسې نه. بل دا اومه کله یو روایت ضعیف وي او هغه مؤید بالتعامل وي، هغه باندې د صحابه عملو، صحابه کرام باندې عمل کړی دی، نو هغه روایت ضعیف مقابل استدلال شي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، د دې کیسټ څخه علاوه نور کیسټې لکه بین الاقوامی قراء تلاوتونه او طلاق الامه تطلیقتان وعدتها حیزتان، د وینځي طلاق دوی په دوه سره هغه مغلظه ګرځي او عدت د هغې دوه حیزه دی. په دې روایت باندې ټولو عمل دی او روایت په اعتبار د سند سره چې کوم دی ضعیف. دا ولې د صحابو تعامل په همدغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه خلق او وروسته بیا تابعین دغه عمل په دې باندې را روان. کله ضعیف روایت مؤید بالتعامل شي. دا اومه اتمه دا د ائمه په نږدې باندې د استدلال لپاره مختلف اصول دي. اکثر ائمه چې کله په یو باب کې په یو مسله کې روایت او احادیث متعارض وي، دا مسله ده یو حدیث نه دا ثابتېږي، بل نه دا مخالف ثابتېږي، بل نه دا مختلف روایت او احادیث دي. په دې کې ائمه څه کوي؟ نو بعض ائمه اصح ما فی الباب، په احادیثو کې چې کوم روایت زیات صحیح دی هغې ته ګوري او هغې نه استدلال کوي، او اکثر ائمه دغسې کوي. او بعضې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دې ته ګوري چې کوم یو حدیث د مذهب د اصول سره او قواعد کلیه سره سمیع خوري ډیر زیات هغه اخلي، او د قران کریم سره موافقت خوري سمون خوري نو هغه اخلي ولو کان ضعیفا، اگر کا روایت په اعتبار د سند سره ضعیف. امام ابو حنیفه رحمه الله په ډیرو مسایلو کې داسې کوي چې یو روایت مثلا اختلاف راغله د مسلې، بعض ائمه وصح روایت واغشتل او امام صاحب یو ضعیف روایت نه استدلال کوي، خو هغه د قران پاک د آیاتونو سره د هغې سره موافقت کوي. د دې دا مطلب نه دی چې هغه مسله صریح جزئیه په قران پاک کې شته، هغه څه وخت بیا خو یو امام هم نه لري، خو تایید د آیت نه چې کوم نه د دې ضعیف روایت کی نه امام صاحب داخلي، او د قواعد کلیه نه د هغې تایید کیږي نو هغه داخلي. بس یا الله دا پرچی چا راستولی ده. امام سے متعلق فضائل اعمال کی دي چې 40 سال د عشاء په ودس د فجر مسکړي، نو آیا د بیبي حق نه ادا کول؟ د یو مسلمان تحقیر کول او توهین کول او پسپک نظر هغه ته قتل الله جل شانه په دې باندې ناراضه کی، او بیا خصوصا ائمه حضرات او اولیاء الله پسړه کې دا غي سره چې کوم نه معمولی غونې خیره ورته ساتل، دا د آخرت او د دنیا د خسران لپاره دغه بس ده. دا خبره پسړه کې وساتئ. د چا سره مې اختلاف وي جزئی فروعي دا عامه خبره کوم، کله کله داسې نو په دې کې دا احتیاط کوئ چې چا تحقیر او توهین نه ونشي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث یو غټه مجموعه هغه کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې تاسو کې یو کس د خپل مسلمان ورور تخیر نه کوي. اتقى ها هنا واشار الى صدري، تقوا دې ځکه پرته ده او خپل زړه مبارک ته اشاره وکړه. یو سړی دی غبل مازه دی او ته مزګزاري، نو دا اوس پکاوي او تحقیر مکو. هغه د منکر نه منع کړي دا کار دی غلط دی، داسې مکو. سپکوي ما توهین مکو، تحقیر مکو، په خلکو کې چې دا سړی داسې او داسې. د ائمه په شان کې د ګستاخی په نیت باندې خبر کول دا ډیره خطرناک. اسه تحقیق جدا شی دی او تحقیر او توهین دا ادنا مسلمان نه دی راو. امام ابو حنیفه رحمه الله سلويخ کاله دا په فضایل اعمال کې نه راځي، دا په مناقب د امام سے په ډیر کتابونو کې دا خبر راغلی. او صرف د امام سے په باره کې نه ده، دا نور ډیر امام په باره کې د امام شافعي رحمه الله په باره کې مرضی. خزار وخت سړي سره تړلې نه وی ټول عمرخه، لکه څنګه چې دا پوز او وخت سړي سره خطه داسې دی وسرار وخت وي، او هر وخت سړی په خزه د پاسه پروت هم نه وي. داسې وختونه راځي چې په هغه کې دې سیسته ضرورت نه پیږي، او نه دا لازم نه چې خامخا د دې خبرې د پاره شپه ده د ورځې نه کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم احرام تړلو او ستپته ده او حج تراتلو او بیبیانې وسره په سفر کې او دا غي حق ادا کو د کوم ځای نه د میقات سره د احرام تړلو نه مخکې. او دویم الله بن نور رحم الله لیکلي په معارف السنن کې چې کله بیا د احرام نه حلال شو په مینا کې، نو بیا هم دغه شی وي. او دا مرضی په کتابونو کې چې دا وخت د مازیګر شپم نه و، دې لپاره شپه نه ده ضروری، دې لپاره تخلی ضروری ده چې د چا سترګې در باندې نه لګي. خپل خزر ده او دا غي حق چې کوم نه ته پوره کې د ورځې پوره کې د شپې. یو سړی دی هغه د شپې مثلا نه دی وزګار، چوکیدار دی په کارخانه کې څوکیداری کوي او 50 کال د په دې کې تیر شو او د ماخام نه تر سهار پورې د ډیوټي ده، نه د خزې حقوق نه ادا کړ. سوچ کول پکار دی. یو شپه ته ختمونه به کول د په کتابونو کې راځي. امام صاحب یو ختم درځي کول، یو ختم به د شپې کول او یو ختم به په ټولو تراو کې کول. چې دې شوجي وینې سو ختمونه شو، یو شپه ته ختمونه شو. او دام د تویم چې موږ و تاسو اکثر طالبان او مليان چې کله دې مثلا کتابونه وای یا بل تخی دی وای چې زما دې سن ته ضرورت نشته، زه او جنتی مودا وسه بنې غزم، نه می تلاوت ته ضرورت شته، نه می نور څه ته ضرورت شته. موږ قرآن پاک تلاوت اکثر خلک نه کوي، په میاشتو د قرآن پاک تلاوت نه کوي. دا کابرین چې څومره تیر شوي دي اسلاف، هغه د قرآن پاک تلاوت، نوافل، تسبیحات، اذکار دا به په اهتمام سره کول. صحابه حضرت ابو هريره رضی الله عنه په زرګونو تسبیحات به درځي د شپې. نو چې کوم یو سړی بیا تلاوت کوي، الله جل شانه د په عمر کې د په وخت کې برکت واچي چې په لږ وخت کې ډېر کار کول شي. هر یو کار د پاره داسې تصنیف او تالیف چې څوک کوي، درس او تدریس چې څوک کوي، تلاوت د قران پاک کوي. د شاه اسماعیل شهید رحم الله نوم موریدلې داغه په باره کې راځي چې د مازیګر او د ماخام ترمنځ به قران پاک ختمولو. زه دا خبر مازغنالي یو ځلې په عام مجمع کې یو کس دا خبره وکړه چې څومره کسانو ټول خواهش ظاهر کو په دغه مجمع کې جلسه کې په خپل باندې شاه اسماعیل شهید رحم الله ناس کتابونه لیکلي. بیا چې وایي چې مونږ دا ختم او رستا هغه ته وی چې نه مونږ خامخا مونږ ته به کې د مازیګر نه پس شروع شو ماخام پورې قران پاک ختم. دا څنګه وشل؟ دا مونږ لیدلی نه دی او لیدلی منی ځکه. نو الله جل شانه د بعض خلکو په وخت کې داسې برکت واشي لکه دا ربړ چې څنګه ماشومان د غولې دراکاږي او بوت شي. وخت لږ وی کوتا او دې پکې کار ډیر زیات وباسي. د بعض سړي 60 کال عمر او 10 کال عمر او هغه دومره کار کړی چې یو کس 60 کال عمر دی هغه کار نشي کولای، ټول خزم تیر. دا بعید نه ده. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا من بئر بضاع فقيل يا رسول الله انه تلقى فيها الجيف والمهايس فقال ان الماء لا ينجس. دا کتاب او مصنف او د مصنف مبارک خبره شروع کو که زمینن خبر نیمه تراله او مسره بیان شي ان شاء الله. دا کتاب د طحاوی، امام طحاوی رحمه الله لیکلی دی.
او مخکې دا رواجو چې کوم یو کتاب بچا ولیکل نو کتاب به د مصنف او د مؤلف په نوم باندې مشهور شو. امام بخاری رحمه الله د کتاب نوم اوږد نوم دی او لنډ خلک صحیح بخاری وایي او بیا صرف بخاری اکثر بخاری رواله بخاری کې داسې د صحیح مسلم ته مسلم استعمالیږي. ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه دا ټول مؤلفین دي او مصنفین دي د کتابونو. دا اوس امام طحاوی رحمه الله کتاب په طحاوی باندې مشهور دی او نوم یې دی معانی الاثار یا شرح معانی الاثار. معانی الاثار او شرح معانی الاثار. شرح معانی الاثار لیکلي د کتابونو په ابتدا کې. د دې دا مطلب نه دی چې دا معانی الاثار متن دی او دا شرح المعانی الاثار دا د غي شرح ده، بلکې د شرح معانی الاثار دا په خپل مستقل کتاب دی. تالیف امام طحاوی رحمه الله کړی او شرح معانی الاثار نو مراد دا دی چې د احادیثو د روایاتو د معنا وضاحت دا غي شرح دا غي وضاحت د ذکر لیکلي چې هغه زمانه کې به اکثر مصنفین احادیث صرف راجمع کول په کتاب کې او دا غي وضاحت او دا غي شرح دا به نه کوله. او د امام طحاوی رحمه الله د دې کتاب مقصد ابو تاسو راشي په میزات د دې کتاب کې نو دې ته ذکر شرح معانی الاثار وایي چې په دې کې د روایت او د آثار وضاحت کړي. لومبه د امام طحاوی رحمه الله په باره کې خبرې کو او بیا د کتاب په باره کې. د امام طحاوی رحمه الله نوم احمد ده، کنیت ابو جعفر ده، د پلار نوم محمد ده، د نیکه نوم سلامه او د غور نیکه نوم ده سلمه. سلمه ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامه ابن سلمه. الازدی الحجری المصری الطحاوی. الازدی الحجری المصری الطحاوی دا نسبتونه دي. دا نمونه چې کوم واغشته شو په دې باندې اتفاق ته چې خپل نوم احمد د پلار نوم محمد او سلامه د نیکنمو او د غور نیکنوم سلمه. البته بعضی یو قول دام ذکر شوی دی چې د نیکنوم سلمه او د غور نیکنوم سلامه. د دین علاوه چې بیا کوم د نیکنوم نه ذکر کیږي نه پاره کې اقوال مختلف شته. خو صحیح قول لاره ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه ابن سلمه الازدی الحجری المصری الطحاوی. دا نسبتونه سلور دي او بعضی کتابونو کې الحنفی هم لیکلی. الازدی دا په یمن کې غټه قبیله ده ازد، هغه طرف ته منسوب دی. د امام طحاوی رحمه الله پیدائش او تولد په مصر کې شوی او توفی دایم په مصر کې ده. نو بیا ازدی ازد یمن قبیله ده. امام طحاوی رحمه الله هغه ته څنګه منسوب دی؟ دا ځکه چې د امام طحاوی رحمه الله نیکونه دا د یمن ازد غټه قبیله د یمن او دا غي مختلف شاخونه دي. ازد حجر، ازد شنوءه، د دې قبیله یو شاخ ته حجر. هغه طرف ته منسوب دی نو حجری. او د امام طحاوی رحمه الله تعلق د حجر شاخ سره د ازد حجری وتذکوي. المصری مصری وتا
ځکه وایي تولد او پیدایش په مصر کې شوی. امام طحاوی رحمه الله پیدایشي ځای مصر دی. نیکونه د یمن نه راغلل، هجرت یې وکړو، مصر ته لاړل، په مصر کې میشته شول، هلته یې رهایش او سکونت اختیار کو، او امام طحاوی رحمه الله په مصر کې پیدا شوی. الطحاوی ورته ځکه وایي چې په مصر کې د دریای نیل په غربي غاړه باندې یو کلی دی طحا، د امام طحاوی رحمه الله تولد زیده دی، دې طرف ته منسوب دی، نو طحاوی ورته وایي. دریای نیل غربي غاړه باندې د امام طحاوی رحمه الله تولد کله شوی او په کوم سن کې؟ په دې کې اقوال درې دي. 238 241 او 241. راجح قول د اکثر مورخینو او کتابونو د رجالو باندې اتفاق کړی غدا دی چې په 241 کال د هجرت کې پیدا شوی. ولدا فی 229 229 او بل قول د 238 او 239 دا مرجوح قول ندی دوار. 229 هجری. وفات د امام طحاوی رحمه الله توفی دا په 321 هجری کې شوی ده، 321 کال د هجرت. فی 321 سنه. د امام طحاوی رحمه الله ټول عمر 92 کال جوړي، 92. او دا عمر او تولد او توفی، ولادت او توفی دا په دې الفاظو کې راجمع شوي. مصطفی دای پیدائش د دې نمبر چې راوباسي د ابجد په حساب باندې نو 229 دی جوړیږي ښا. او محمد دای عمر دی، د دې رقم 92 جوړیږي. او محمد مصطفی دای وفات دی، دا 321 جوړیږي. مصطفی ولادت، محمد دای ټول عمر، او محمد مصطفی دای توفی وفات شوی. امام طحاوی رحمه الله پلار په خپلم نیک دیندار او عالم سره. امام طحاوی رحمه الله په ابتدا کې د الکوالی په زمانه کې تلمذ اختیار کړو د خپل ماما ابو ابراهیم اسماعیل ابن یحیی المزنی رحمه الله. ابو ابراهیم اسماعیل ابن یحیی المزنی، امام مزنی رحمه الله د امام طحاوی رحمه الله ماما دی، او د په مصر کې د درس حلقه و. امام طحاوی رحمه الله خپل علاقې او د دیهات نرالو مصر ته، او د خپل ماما شاګردي اختیار. دغه ماما د امام شافعی رحمه الله په اجلو شاګردانو کې دی، او د امام شافعی رحمه الله د مسلک حفاظت کوونکې او د هغې جامع او دغه وخت کې.
امام طحاوی رحمه الله د مسلک په اعتبار سره سو نو دې کتاب کې به تاسو ته راشي چې او لیکم مصنفین د سره حنفی په مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله خدای امام طحاوی رحمه الله تقلید د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک داسې نه لکه زمونږ په شان بعضی مسائل په دغه کتاب کې داسې راځي چې د امام صاحب قول له پکې یو او امام طحاوی رحمه الله غو قول نه دی غوښت بعضی علماء دا لیکلي چې په درېمه طبقه کې فقهاو او بعضی وایي چې نه څنګه چې امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله دی امام طحاوی رحمه الله هم دا وسی په ابتدا کې امام طحاوی رحمه الله د خپل ماما تلمذ اختیار کړو چې چرته په مسله له اختلافي نو عموما به مزنی رحمه الله د احناف د امام صاحب کتابونه قتل د شاګردانو او مسله به دا غینه حل کول راځتوي نو په ابتدا کې خدای د شوافی او جزئیات اختیار کړو فروعات بیا رستو د احناف په مسلک باندې شو د دې په اړه کې مختلف اقوال نقل شوي مختلف او دغه طالبان په ابتدا کې وته ډیر ځکه یو څه بیان شي بیا د کتابونو لټای نه بیا څوک سلی کې چې د پرچا کې سوال راشي اکثر اقوال دا سړي چې هغه ټیک نه دي دا یو ځان سره نوٹ کړئ چې هغه په خپل د امام طحاوی رحمه الله د خلی دی امام طحاوی رحمه الله نه تاسو شو چې سیب ته د خپل ماما پسې او بیا داغه مخالفت د څنګه وو او د امام شافعی رحمه الله د مسلک نه ولې واوړي امام طحاوی رحمه الله ته فرمایي چې ما به قتل چرته به ماما زما هغه په یو مسله کې په یو بحث کې او درې دوی ایثار بشو به د احناف کتابونه قتل او مسله به عموما دا غینه بیا حل کا ما یو ورځ په خپل باندې د احناف دا کتابونه قتل شروع کړ ما ته خون راکو دا غینه پس بیا احمد ابن ابي عمران دا قاضي مصر ترالو رستو او چې کله دیرالو دا حنفی المسلک دا غ تلمذ می اختیار کو زداغه سید امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک تر راوړل ما وی چې زمما ماما دا کتابونه ګورو نو راشه تیم وګوره صرف دغه عمر وجه ذکر کړی د امام طحاوی رحمه الله بعضی مختلف وجوهات ذکر کړی بعضی دا وی چې امام طحاوی رحمه الله غبیو او دا غباوت د وجه نه ماما او پیوزل په قهر شو وتوی چې والله لا جاء منك شيء تا نه به اس کار وانه غشته چې تیس نشي کولای په قهر شو ته امام طحاوی رحمه الله تعالی پاسه دو بل پل لړ بعضی وی چې امام طحاوی رحمه الله دې تپوس کول او په سوال باندې بدو غړل ماما او غصه شو ته په قهر شو امام طحاوی رحمه الله تعالی پاسه بعضی نورم ذکر کړی خدا بعید د ذکر چې دا زمانه علما هغه کې تحمل ډیر زیات په دې سيزونه باندې غوسه کېدل او په قهر کېدل هغه وخت خلاص نه او د طالبانو سره به ډیر زیات خواري کول په خپل د امام شافعي رحمه الله یو شاګرد ربيع المروزي د امام شافعي رحمه الله نه په یو موقع باندې یو مسلې باره کې تاسو کول او په هیدو پینه امام شافعي رحمه الله وتسلويخ زلا بیان او په دې په بیان نه پاسه د درس نه امام شافعي رحم الله پوښتنه چې دې پوي نشو به ځان ته ډډې تر وغوستو متوي چې پوي نشوي به وته مسله وکړه بیا اخر کې باندې پوه شوی دا په خپل باندې د امام شافعي رحم الله شاګرد دی امام مزنی رحم الله او امام طحاوی رحم الله خریه دی تر دې نه دی او می شاګرد دی او می خریه دی نو ظاهر ده چې د سره به داسې رویه کله نه اختیار نه د علماء دا طرز دا طریقه دغه خبره سمې نه خوري او دا یو چې د امام طحاوی رحم الله د خپل دا هغه دا چې مخکې کوم بیان شاغیر دلته کې سمې خوري امام طحاوی رحم الله
بعضی خلک د طحاوی کتاب رستو کوي چې ګنې دا د ډېر وخت پس چې راغلی د امام طحاوی رحمه الله رستونی سړی. تاسو اندازه ولګوئ چې د کومې زمانې دی. هغه زمانه چې د سیاستو کوم مصنفین دي د هغوی د زمانې کس دی امام طحاوی رحمه الله په خپله، او هغه زمانه کې او غټ غټ شیوخ او ائمه د استادان دي او بعضې شاګردان هم دي. امام نسائی رحمه الله د دن روایت غشتم دی او دم د امام نسائی رحمه الله نه روایت غشته دی. د امام طحاوی رحمه الله عمر د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د وفات په وخت کې 12 کالو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په ائمه ورباو کې دی او داغه د وفات په وخت د امام طحاوی رحمه الله عمر 12 کالو. ځکه چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله وفات په 241 کې شوی دی، 241 کال د هجرت کې، فی 241 سنه. د امام بخاری رحمه الله د وفات په وخت کې د امام طحاوی رحمه الله عمر 20 کالو سړیو 20 کالو. امام بخاری رحمه الله په 255 کال د هجرت کې وفات شوی. 256 256 دا وخت کې د امام طحاوی رحمه الله عمر 20 کالو. ځکه چې امام طحاوی رحمه الله په 229 کې پیدا شوی او تاسو تاریخ واورئ. امام مسلم رحمه الله چې وفات کېدو دغه وخت کې د امام طحاوی رحمه الله عمر 22 کالو 32 کالو عمر. امام مسلم رحمه الله وفات شوی دی په 261 کې 201 کال د هجرت کې، او د امام طحاوی رحمه الله پیدائش 201 کم دیش ته، نو په دې حساب سره عمر 22 کال جوړي. امام ابن ماجه چې سنن ابن ماجه لیکلی دغه وخت کې د امام طحاوی رحمه الله عمر 43 کالو. ولی د ابن ماجه تاریخ وفات 203 کال دی، 273 هجری. 43 کال عمر د امام طحاوی رحمه الله د ابن ماجه د وفات په وخت کې. امام ابو داود رحمه الله چې وفات کېدو نو د امام طحاوی رحمه الله عمر 46 کالو 46 د امام ابو داود رحمه الله تاریخ وفات 215 کال دی د هجرت. توفی فی 275 امام ابو داود رحمه الله. د امام ترمذی رحمه الله د وفات په وخت کې د امام طحاوی رحمه الله عمر 50 کالو. امام ترمذی رحمه الله د وفات په وخت د امام ترمذی رحمه الله وفات په 201 کال د هجرت کې شوی دی، فی 279 نو 229 نه حساب وکړئ څومره جوړي 50 کال. او د امام نسائی رحمه الله د وفات په وخت کې د امام طحاوی رحمه الله عمر 3 کال. امام نسائی رحمه الله تاریخ وفات 300 کال د هجرت 303 کال د هجرت کې وفات شوی، 303 او د پیدا شوی په 229 کې. او تاریخ وفات د 321. د دې ټولو شيوخ زمانہ د منتظر یحیی ابن معین د حدیث غټ امام دی د زمانہ کې. نو امام طحاوی رحمه الله په خپل باندې په دغه شيوخ او ائمه کې دی. امام طحاوی رحمه الله چې دا کتاب لیکل په دغه زمانہ کې داسې کتاب چانو لیکل. بدقسمتی دا چې خلک نن سبا توجه ډیر نه ورکوي، والله اعلم چې دې پسې څه دي او ټولې قایل دي. یو خو د دې کتاب خوبي دا چې څنګه احادیث په کوم ترتیب سره د سنن په کتابونو کې دي
سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، سنن ابي داود او ما ترتیب سره طهارت، صلات وغیرہ وغیرہ بیو معاملات دا ټول راځي. دغه ترتیب سره امام طحاوی رحم الله امرو. نوې خصوصیت دا ده چې امام طحاوی رحم الله هغه مسائل ذکر کوي غټ غټ په عنوانات سره چې په کوم کې د ائمه اختلاف دی او په هغه کې آثار متعارض دي. دې طرف ته حدیث ته، دې په لمشته، دې په لمشته، د درې اختلاف دي، دوه قواله دي، په کې داسې مسائل ذکر کوي. او تاسو وګورئ کتاب واجب انداز لیکل شوی چې بیا په همدغه یو مسله کې بیا نوري مسلې ضمنن راځي. او کله کله داسې احادیث راشي چې ترجمه الباب ته وګورئ او حدیث ته وګورئ نو تاسو مناسبت نه معلومیږي. لکه ډومبه باب دی الماء تقع فيه النجاسه، د وبو پاکواله پلیتواله. او په دې باب کې امام طحاوی رحم الله حدیث راړي ان المؤمن لا ينجس، مؤمن پلیتیږي نه. او ان الارض لا تنجس، زمکه نه پلیتیږي. حدیث مرفوع روایت دي. په ظاهر باندې د دې د وبو د مسلې سره څه تعلق ته او چې کله لاړ شي وی ګوري حدیث راشي بیا به مناسبت معلوم شي. نړمبه عنوان د مسلې یو یې او پاغه کې هغه مسلې سره سره اشارتن نور مسائل هم ثابتي. دویم علما د دې قائل دي چې څنګه امام طحاوی رحم الله په حدیثو کې په ناسخ او منسوخ باندې لیکل کړي، د دې نه مخکې داسې چا نه دي کړي.